الله الرحمن الرحيم. باب العلم قبل القول والعمل. لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فبدا بالعلم وان العلماء هم ورثه الانبياء والرسل علم من اخذه اخذ بحد وافر ومن سلك طريقا يتلو به علما سهل الله له طريقا الى الجنه وقال انما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها الا العالمون وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقهه في الدين وانما العلم بالتعلم وقال ابو ذر رضي الله عنه لو وضعتم الشمس على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لانفذتها وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. جی باب العلم قبل القول والعمل. درې خبرې دي مولانا سے یو مناسبت د کتاب العلم سره سره واضحه ده د مخکې سره سره مناسبت ده ګوره مخکې وی چې علم د حاضر غایب ته ورسي باب رب مبلغ او عام سامعين او دې رسي نو دلته امام ترمذی بخاری سوی چې ګوره بل ته دین الاو رسو چې علم دی وی ګوره تعلیم باغ سړی کوي یا د علم وي دین به هغه څوک رسوي چې د هغه سوي علم وي چې علم نه جاهل سړی بس چاته شي ورسوي نو دلته د مناسبت شو د مخکې سره جاهل سړی د دې وجه نه تبلیغ والاو یاد ساته علما او طالبان نه یادوم عوام الناس ته دا خبره ده چې د مشرانو د طرف نه تبلیغ والاو ته د مولانا یوسف صاحب تاسو کتاب وګورئ چې کومې لیکلې ده د تبلیغ والاو دپاره چې وی تاسو بس صرف فضایل بیانوئ مسائل به نه بیانوئ فضایل خو عوام هم زده کړی دی چې په بیت الله کې منځو کې یو پلک ثواب دی فضایل خو عوامو له هم ورځي چېرې د جمعې په ورځ یا د پلانکې یا پلانکې باندې درود شریف دا فایده لري بس فضایل جدا شی دی دینه خو زموږ عوام هم خبر دی موږ چې کوم تقریر په جومات کې وکړو دا سړی بیا ښځو ته وایي چې ملا صاحب وایي چې شوال شپږ روجې ونیسئ دې کې دومره ثواب موږ ورته وایو هم دې خلکو ته چې خدای مو خزانانو ته ووایي چې عمل پرې وکړي محرم چې دی د دې دا لومبې لس ورځې روجې دا ډېر بهتر شی دی د عرفې روجه بهتره ده دې خلکو ته وایي خدای مو بخه ښځو ته ووایي چې ښځې پرې عمل وکړي نو یو تبلیغ دی د دین هغه چې فضایل دي هغه بیانولی شي مسائل د دین معتقدات اعمال او اصول دا به هغه څوک بیانوي چې علم وي چې علم یې نه بیانوي دا به عالمان بیانوي جاهل سړی دی هر څه نه خبر دی په خپله ډوب دی نو نور به هم شل ډوب کړي نو دا زموږ بعضې دوستانې چې هغوی بیا صاحب مسایل شروع کړي مولیانو سره بحثونه کوي خصوصا په تبلیغ والا کې ما یو ځل په دلته جوړ کې اکثر د مرکز کې چې د جوړي ما بوزي بیان ده وی ته بیان وکړه نو هغې کې ورته زه بیان کله وکړم نو زه ورته یو خبره کوم زه ورته یم چې وروره ګورې چیلې والا نه منم چې دا کم سې روزه ولګئ دا غریب خو لا په لومبۍ په وړی دی هغه ډېر دغه نه کوي او چې دا څلور میاشتې ولګئ یا کال ولګئ نو هغه هم ګزاره کوي خو چې دا چیله ولګئ که نه نو د ده نه ښه مضبوط چیلې جوړ شي د قیانوس ته جوړ شي بیا ورسره په جومات کې مولا خبرې نه شي کولی نو هغه تبلیغیان مشران ما ته وایي وی جی عبدالوهاب صاحب بم دا چیلې والا نه منه هغه به وایي چیله میله پکې مه لګوئ ظالمانو یا څلور میاشتې ولګوئ او یا کال ولګوئ بیا ما زما هم دا چیلې نه دی خوښ چیلې والا چې راشي والله که ته مولا په جومات کې خبره کولی شي هلکه فضایل دې بیانوه او بیا ودرېږي وایي دا د دین کار داس د خدای په لار کې موږ وتلي یو بل څوک نه او دا د خدای لار کې پلانکي مولوي صاحب وایي اوسه پورې د خدای په لار کې یو ورځ هم نه راتېره کړې
هلکه دا د مونږ د کافرو په لارو کې ګرځو دا د خدای لارې نه دي جبلیان دا څه وایې تاسو یو غټ شیخ الحدیث وفات شوی غټ شیخ الحدیث په دې میرزا ډیر کې مولانا معاذ الرحمن صاحب شیخ الحدیث په نیو ټاون کې شیخ الحدیث پاتې شوی کراچۍ مولانا یوسف بنوري صاحب په مدرسه کې شیخ الحدیث پاتې شوی او بیا وروسته راغی په میرزا ډیر کې غریب دلته پاتې کېده او وفات شو خاص شیخ الحدیث ډېر عالم میرزا ډیر عمردونه شاته شولګر تبلیغ والا مرګرو ته ځای چې ځو او جنازې له ځو او دا پکې نیکان خلک دي یو چیلې والا پکې و هغه وی نظم جنازې له وی د خدای په لار کې یو ورځ هم نه راټولې نورو مرګو ته خدای دې بې قباسه د خدای په لار کې ټول عمر لګولې دي هله شابه نو ګوره چې هوښیار یې هغه پوهېږي نو حاصل د کلام دا دی هلکه دا خبرې د ما ټایپ نه کې دا چې د شعر نه کې ګورې ما له کار ونه کوي زه ګوره تبلیغي یم اگر چې بیا یو ورځ هم نه رالګولې یو شب جمعه مې هم نه رالګولې خو تبلیغ سره مې مینه شته تبلیغ سره مې رونو مینه په دې ده زه ګورې د ما د اعتدال زندګي خوښه ده تبلیغ والا مې په دې خوښ دي که نه چې زمونږ ډېر طالبان اوس به تاسو ته ووایې به تاسو به هم تصدیق وکړئ په سلو کې 80 طالبان علم ته چې اوتي دي پس دې اوتي دي چې پلار تبلیغ کې یا نیکه یا تره یا رور تبلیغ کې اوتي دي د هغې د برکت نه دا بچي علم ته ویستلی دا ته د حقیقت وایي او زه خو بار دنیا کې ډېر ګرځېدلی یم که نه ډېر ګرځېدلی بار مې بلا وطنونه کتلی دي نو د تبلیغ فایدې مال ته لیدلی دي چې هلته څومره خلکو ته دین رسېدلی دی څومره خلکو کلمې زده کړي دي او څومره خلک مسلمانان شوي دي او څومره بېدینه په دین شوي دي دلته تاسو ته پته نه لګي دلته تاسو نه یې خبر تاسو که بار دنیا وکته نو حیران بشي چې څومره کار الله اخلي خو اصل کې د دې تبلیغ تعلق د دیوبند سره دی او زمونږ مشر د تبلیغ مولانا الیاس صاحب د مو شیخ الهند شاګردو نو دا چې کوم د دیوبند دشمنان دي نو هغې پکې په دې وجه نکته راوباسي چې دا د دیوبند سره تعلق لري نو زمونږ دیوبندیان یې په غاړه ځان سره اخیستي نور څه وجه نشته نو تبلیغ ښه شی دی ډېر ښه شی دی او تبلیغیان زمونږ ګلونه دي ګلونه پلاران هم نه دي ښه څه مې وایي هلکه ګلونه دي ګلونه خو پلاران هم نه دي او چیلې والا خو پکې د سره نه مانه دا راته پاکه خبره ها څه دي څه چې وایي چیلې والا پکې نه مانه بلکل یې نه مانه یو چیلې والا یو چیله لګولې وه هلکه دا خور نه کې ګورې یو چیلې لګولې وه نو بیا به لګیا و د شپې به دغه کو عبادت کو نه پلار یې چې و د شپې به غریب منځ کو منځ نو چې منځ به یې کو نو ځان ته غریب به بجلی بله کړې وه پلار ته یې مونږ د خوبه وباسي ټول ورځ ګشتونه وکړو د شپې م ته د خوبه وباسي هغو ته یې بچې تا ته چا وایي چې تبلیغ له ځه څلوېښت خدای تېرې کړو چې مونږ د تهجدو نه وباسې پلار یې د درېیم چت نه ونیولې دا څوکونو ځمکې لی راوباغه نو دې وجې د چیرې والا نه منم مخکې ده څلورو میاشتو له لاړ شئ کال له لاړ شئ په تبلیغ کې نو فایده به درته میلو شي انشاءالله العزیز دا مې خیر دې پورې خبره کوه چې بعضې خلک په تبلیغ والا باندې سوال کوي وایي دا خو بخاري لیکلي دی او ټولو لیکلي دي چې تر څو د علم نه کړی بل ته دین نشي رسول تبلیغ والا ولې رسوي نو ما جواب درته وکړو چې د تبلیغ دپاره مشرانو کوم اصول یې ښودي دی هغه څه دي هغه فضایل بیانول دي فضایل خو مونږ هم خلکو ته وایو رسوه فضایل خو مونږ هم خلکو ته وایو بیانوه او څوک پکې دا وایي دا سیروزه په کوم دین کې راغلی ده او دا چله په کوم دین کې را خو بدعت ده او دا شب جمعه په کوم دین کې راغلی دا خو بدعت ده نو که په تا سوال وکړي چې ستا دا مدرسه په کوم دین کې راغلی ده او دا بخاري چې په لومبۍ ټلی کې وایي دا په کوم دین کې راغلی ده او د جمعې دا چوټي په کوم دین کې راغلی ده او دا د رجب شعبان او رمضان کې چې سبق نه وی دا په کوم دین کې راغلی دي او د شوال نه چې د افتتاح کې
ته ما ته مخصوص ته بدعت وې 3 ورځو 4 میاشتو ته 4 میاشتو ته نو ته چې دا اته کاله نصاب د شروع کړی دی او نصاب دا په کوم کتاب کې دی بیا به څه کوې دا مو وایه ښه په امور انتظامیه په تعین د اوقاتو اوس بل باب کې را روان دي هېڅ ته بدعت اطلاق نه کېږي انتظامي امورو باندې او په تعین د اوقاتو باندې د بدعاتو اطلاق نه کېږي یو دی کې په تعین د اوقاتو د بدعت اطلاق کېږي د دې بل باب کې وایم انشاءالله دا مو وایه چې روزه کوم کتاب کې راغلی اب تا ته وایي چې د شپږ ورځې سبق ته کوم کتاب کې راغلی چې ته یې وایې دا د سهار نه ماسپښینه پورې کوم کتاب کې دی ماسپښین نه پسې ویلی نه وی ماښام نه پسې ویلی نه بیا به څه کوې ورسره او تا ته وایي دا څلوېښت ورځې په کوم کتاب کې راغلی دي و ته څلوېښت ورځې موسی علیه السلام چیله نه وه لګولې او دا 4 میاشتې 3 چیلې په کوم ځای راغلي د مور ګېډه کې 3 چیلې نه دي لګولې 3 چیلو ته څنګه انکار کوې د مور ګېډه کې څو چیلې لګولې دي 3 چیلې 4 ورځې نطفه 4 ورځې علقه او 4 ورځې مدغه نو ورپسې څو شو 120 دن پس پکې روح راغی نو 3 چیلې د مور په ګېډه کې ولګولې او دا 9 میاشتې د بار مټ په کوم کتاب کې راغلي 9 میاشتې د مور ګېډه کې نه تېرې کړې دا په دې کتاب کې دا خو مې اسې تفنن درته وی خو په اوقاتو باندې د بدعاتو اطلاق نه کېږي الا په یو وخت کېږي دلته یې واوره چې ته دا وخت باعث ته ثواب وګڼې چې دا وخت باعث څه وګڼې د ثواب او د دین یې څه وګرځې بیا دا او که دا باعث ته ثواب نه ګرځې اسې ځان یې یو نصاب مقرر کړی سم پکې نشته خیر دا خو پکې یو زیاتي خبره وه او هغه دا ده چې تبلیغ ښه شی دی ښه تبلیغ پسې بد مه وایې ډېر لوی کار خدای پاک د تبلیغ والاو نه اخلي اندرون ملک اهم بیرون ملک هلکه یو تپوس کوم ټولو طالبانو تاسو ټول چې دلته ناست یې خو دروغ به راته نه وایې رښتیا به وایې هغه بچي چې د تبلیغ د برکت نه راوتې دي علم پسې تبلیغ د برکت څه معنی چې یا رور تبلیغ کې تللی دی ده ته وایي شابه لاړ شه یا پلار تللی دی یا تره تللی دی یا نیکه تللی دی یا مور نه څه ورته وایي پلار دی تللی دي او ورته وایي چې تاسو تبلیغ کې لاړ شئ د علم پسې وځئ هغه هلکان لږ لاس اوچت ومولیدل دا رښتیا دی حقیقت دی که نه دا ولیدل تاسو ته پته ولګېد دا د تبلیغ برکت دی یو سړی تبلیغ ته دا برکت شو خبره خلاصه شوه دا یوازې دلته نه زه په حقانیه کې هم په طالبانو لاس اوچت کړم ته هم لاس اوچت کې هلته هم دلته ګوره سلسان تقریبا لاس اوچت کړ هلته هم سلسان لاس اوچت کړ تبلیغ ښه شی دی خو چیلې والا نه منم یاره په دې را سره جنګ یې وکار څه کوې خو چیلې دی نه منم 4 میاشتې لګوه خیر یې روزه لګوه په میاشت کې خو چیلې میلې والا دقیانوس شي دقیانوس والله که ته خبرې بیا کولی شي مولانا محمد عمر صاحب پالنپوري په تبلیغ والا کې دا د ما ډېر خوښ مولانا محمد عمر پالنپوري د ما ډېر خوښ د هغه بیان به ما په شوق اورېده حالانکې د هغې بیانونه مخصوص بیانونه یو بیان به مې 20 ځله واورېد بیا به مې ورته شوق کېده او په آخري ځل په مکه مکرمه کې زه به راناست وم په 4 چت ما ته چا وی چې مولانا محمد عمر پالونیس صاحب بیان دی مې کوم ځای دی نو پخوا د جیاد هسپتال و د هغې نه شاته یو بلډینګ و مې کله وي ماسخوتن نو ما چې لمونځ وکړ نیغ ولاړم مې د را بیان اورم نو هلته بعضې دوستانو پاکستاني وغیره دې پېژندم دې نیغ بوتلم د مولانا صاحب خوا کې کېنولم یاره مولانا صاحب ډېر ناشنا بیان یې وکړ ډېر ناشنا او څه وایي واوره ښه څه وایي وایي ای علماو ټول علما اکثر ناست وو وایي زه یو خبره درته کوم وی زمونږ دا تبلیغ والا ټول کشران دي انپڑھ ہے یہ لوگ جاہل ہے دا الفاظ دي دا انپڑھ دي دا ناپوهه دي او دوی ته مونږ بسترې په اوږه کړي دي په دې کوڅو کې ګرځه د دوی نه که مې غلطۍ کېږي که نه نو مهرباني وکړئ دا پوه کړئ دا پوه کړئ دا غریبانان انپڑھ دي دا ناپوهه دي دا پوه کړئ بغض سره مه کوئ دا مونږ په ډېر محنت رسېدي دي بے جانا ان کے ساتھ بالکل بغض نہ کر اللہ کے دین کے خاطر نکلے ہیں ان کو سمجھاؤ دا پوئے کے دوے میں سو وے اے علماء من خو امیان یو من خو مولیان نه یو تبلیغ والا نو که زمونږ نه کومې غلطۍ کېږي که نه نو مونږ دلته پوه کې
هسې نه چې د قیامت په ورځ تاسو زموږ په ګریوان کې لاس اچولي او د خدای دربار ته مو راکاږې او چې یا الله د دا غلطه بیانوله د دا غلطه بیانوله د دا غلطه بیانوله نو ای علماو د خدای په دربار کې بیا موږ د هغې طاقت نه لرو تاسو به موږ راکاږئ د خدای دربار ته زموږ غلطۍ به الله ته ښایې هغې طاقت نه لرو دلته مو پوه بس یو جمع ما سره بیا ملاقات وشو ملو شو راس یعنې خبرې اترې وشولې ما ته یې روټۍ ته راسره ایثار شه خو زه بل چا مدعو کړی وم هلته لاړم یو 3-4 ورځې پس زه پاکستان ته رالم د حج نه پس او د دې په دغه سبا روانم په دغه سبا دی لاړ انډیا ته چې دلته رالم یو څو ورځې پس چې چاوي مولانا محمد عمر پالنپوري صاحب وفات شو هغه به سوی په هدایاتو کې ما په دې سمیتو به اذونی په دې غوږونو اورېدلي دي وی علماو ته ګورې دعوت ورنه کوي اصل کار خو علما خو ډېر لوی کار کوي په مدرسو کې تیارول خو هغې کوي علماو له به دعوت نه ورکوي وایي چې کوم ځای ته هغه هدایت په هغه بیانول چې کوم ځای ته جومات لاړ شي تپوس وکړئ چې زموږ د جومات امام څوک دی نو تپوس وکړئ چې هغه کم وخت کې فارغي ملاقات ته هسې نه د خوب ټیم کې ورنه شي نو چې کم د وخت کې فارغي نو هغه وخت به ورشئ نو ځان سره به لږه هدیه یوسئ وله به ورکړئ او دا به نه وایه چې مونږ سره وځه وایي مونږ راغلي یو مونږ ته دعا وکړه مونږ ته دعا دا د هغه الفاظ نو څه بهترین شی دی او یو خبره مې بله هم نه ده خوښه را تبلیغ واله ورېږه زه راته صفا خبرې کوم خو دا ټیپ نه کوي دوی نن سبا په هدیه کې چې مونږ له راشي سره وړي د عطرو شیشه او مسواک او د 5 روپو تسبیح د خدای نیکبختو دا د دې زمانه ده دا د دې زمانه ده سپری راله راوړی سپری دا د عطرو زمانه نه ده چې د 5 روپو د مړو عطر دې ما پسې را په مخه کړي دي غټ بوتل یې دونه ډک کړي وو په سرنج کې یو شی ډکوي د 5 روپو عطر او د 5 روپو مسواک او د 5 روپو څه شی دی لکه تسبیح ښه مزېدارې اعلی تسبیح ښه مزېدار مسواک هغې سره هغه د دارو ټوپه او ښه سپری ورسره لیپاپه کې که نه دا هدیه ورکړئ دا ورکړئ نو دوی به وروره دغه مسواک ورکړي او هغه پوټینۍ شیشه به ورکړي تحدو تحبو او ورسره به څه ورکړي د 5 روپو تسبیح ښې ښکلې علماو له چې ورکوی ښې تسبیح ښه مزېداره داسې دا یو 2-3 روپو سپری پوه شي په خبره او ښه اعلی رومال چوغه او لیپاپا دا ورکړئ ملیانو له ته ګوره چې ملا دې بیا صفت کوي که نه کوي ورپسې ملا خو ځکه صفت نه کوي چې هغه په یو مسواک څه کوي په دونه پوټینۍ شیشه ته کې زکام لګوي د مخکې ده الله دې زمونږ د دین چې څوک هم خدمت کوي که په مدرسو کې خدمت کوي او که په خانقاهونو کې خدمت کوي او که د دعوت و تبلیغ په لاره کې خدمت کوي او که د کفارو په مقابله کې په سنګرونو کې خدمت کوي الله دې ټولو له خیرونه او برکتونه عافیت ټول د خدای او د ټولو د خدای اتفاق راولي د مخکې ده نو دلته امام بخاري وی باب العلم قبل القول والعمل اوس به راشو مولانا صاحب دلته مناسبت یې د مخکې سره څه شو کتاب العلم سره هم واضحه دی او د مخکې سره څه مناسبت دی مخکې وایي رب مبلغ او عام صاحب چې دین ورسوه دلته وایي چې ګورې دین به رسوي هله چې په خپله دې زده کړې وي چې زده یې نه کې بل ته به څه رسوي بس غرض یې څه دی غرض یې معلوم کا نو حافظ ابن حجر یو غرض ذکرې دی او علامه عیني بل غرض ذکرې دی علامه عیني وایي چې غرض دی فضیلت د علم دی څه شی دی لکه فضیلت د علم دی غرض دی او دویم غرض یې څه شی دی دویم غرض یې دا دی چې تعلم و که ترغیب د تعلم څه مې ویل لکه فضیلت د چا د علم او دویم څه د علامه عیني او د حافظ درې واړو خبرې یو ځای کوم ما ټولې خوښې دي یو غرض فضیلت شو د چا د علم دویم غرض یې څه شی دی فضیلت د تعلم دریم غرض یې څه دی حافظ وایي د مخکې نه یو وهم ناشي دی مخکې وایي چې دین ورسوه بل چاته دین ورسوه نو د امام بخاري غرض دا دی چې دین به اله رسوي بل ته چې
چې لاول زده کې ګورې دین به اله بل ته رسې چې لاول یې څه کې زده کې نو درې واړه غرض یې راوله فضیلت د علم هم ښایي فضیلت د تعلم هم ښایي ترغیب د تعلم فضیلت مو آیا فضیلت د علم هم ښایي ترغیب د تعلم هم کوي او دریم څه چې د مولانا صاحب چې بل ته کلام دین رسې لاول به زده کړه کې چې زده کړه دې ونه کړه بل ته ګورې پام کوه خولې نه مسله ونه باسې برباد بشې اوس څه وایي باب العلم قبل القول او حافظ یو بله خبره هم لیکلې ده زما غم خوښه ده سرورمه مو وایه وایي د بعضې نصوصو نه د علماو په حق کې لږ مذمتونه راغلي دي هغې نه ستا ته زړه کې دا وایي چې علم اډوکومه لکه څه راځي لکه دا راځي چې قیامت پر ورځ چې کوم عالم په خپل علم باندې ریا کړي نو دوزخ ته به راکاږي دا راغلی دی یا بعضې د علماو مذمتونه د علماء سوء راغلي دي بعضې وخت کې علماء سوء به نه وي سوء هم ویلي چې سوء ګناه ته وایي سوء به وایي سوء خراب ته وایي سوء څه ته ویلې کېږي خراب ته سوء ګناه ته وي علماء سوء هم جوړېږي خو دا درست نه دی راجح دا چې دا علماء سوء خراب مولیان نو هغې د بعضې مولیانو مذمتونه په نصوصو کې راغلي دي نو هسې نه چا ذهن ته دا رانشي چې علم څه دپاره کوم نو دې وجه نه امام بخاري وی علم قبل القول والعمل چې نه ګورې علم ضروري دی څلور واړه اوس یو ځای کا غرض د امام بخاري رحمت الله علیه څه چې فضیلت د علم شابسې دویم غرض یې سره ترغیب د تعلم دریم غرض یې څه شی دی الا دریم دا دی چې التبل تبع ال الدین رسې چې مخکې د علم حاصل کړی وي څلورم د مناسبت هم شو د مخکې سره څلورم غرض یې څه دی کوم نصوص چې د هغې نه دا وهم راځي چې د علماو مذمت پکې راځي د علماو نو د هغې نصوصو نه چې کوم وهم ناشري د هغه وهم ازاله کوي څلور غرض شو د امام بخاري وی علم قبل القول والعمل علم مقدم دی په قول او په عمل باندې او څنګه مقدم دی ذاتا هم شرفا هم عقلا هم شرعا هم ذاتا هم مقدم دی ذاتا معنا توقفا چې د مونږ علم دی نه حاصل کړی نو ته مونږ نشي کولی عمل نشي کولی چې د زکات علم دی نه حاصل زکات نشي ورکولی چې د حج علم دی نه حج نشي کولی دا ذاتا مقدم شو ذاتا توقف ته وایي یعنی عمل موقوف په علم باندې شو عمل قولا موقوف دی زه دین مسله به اله بیانوم چې زه زده کړم علم مې حاصل شي نو ذاتا مقدم شو شرفا مقدم شو علم اشرف دی د عمل په مقابله کې علم اشرف دی د چا په مقابله کې وایا د عمل په مقابله کې ولې اشرف دی مولانا صاحب میراث د پیغمبر دی عمل ته میراث د پیغمبر نه دی ویلي علم ته میراث د پیغمبر ویلی دی علم اشرف دی د علم په برکت آدم علیه السلام خلیفۃ الله فی الارض ګرځېدلی دی لکه پوهېږئ په خبره او دریمه شرفا او دریم څه شی شو عقلا هم عقل هم وایي چې لاول به شی زده کوې وروسته به عمل کوې او شرعا خدای دلایل راوړي څو مې وویل لکه الا ذاتا هم مقدم دی ذاتا څه معنا مې وکړه وایه که نه یار چې موقوف علی دی دویم مې څه ووی شرفا علم اشرف دی په نسبت د عمل باندې علم اشرف دی په نسبت د عمل ځکه وراثت د پیغمبر دی د علم په برکت آدم مسجود الملائکه شو خلیفۃ الله فی الارض شو او مولانا صاحب علم ډیر لوی اشرف دی د علماو ډیر لوی مراتب دي د عامل په مقابله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ترمذی کې براشي فضل العالم علی العابد كفضلی علی ادناکم صحیح حدیث دی فضل العالم علی العابد فضیلت د عالم په عابد یادی عام مسلمان نه یادی كفضلی او عالم نه مراد دا چې هغه عالم چې ډېر عبادت گزار نه صرف فرض کوي كفضلی علی ادناکم نو ګوره تشبیه په وصف کې نه ده چې ګنې پیغمبر په ادنا مسلمان څومره غوره دی نو ملا صاحب دومره په چا غوره شو په عابد تشبیه په چا کې ده د غیر مشهور د مشهور سره ده د غیر مشهور لکه دا منی چې د پیغمبر فضیلت په ادنا مسلمان شته
دا منی چې د پیغمبر فضیلت په ادرا مسلمان سا دا هم منه چې د عالم فضیلت په عابد باندې شتا نو ګوره ذاتن هم مقدم شو موقوف علی شو عمل به دې نه کولی نشي شرفن هم مقدم شو ورپسې د درې مې څه وې عقلن هم مقدم دی عقل هم دا و چې شی بس دکې بل طبخې عمل باله کې او بل مې څه وې مولانا صاحب شرعن هم شریعت خدا دې خپله وایي العلم قبل القول والعمل قبل القول مخکې د قولنا قول دا دی چې چاته بیان کوي چاته درس ورکوي نو علم به حاصله او قبل العمل عمل به اله کوي چې علم دې زده کړی وي عمل څه د جوارحو عمل وي او که د اعتقاد عمل وي او قول د ژبې وي او که د زړه وي د زړه قول چې شهادت لا اله الا الله دی د زړه عمل چې ایمان دی هم موقوف دی په علم ټول موقوف دي ایمانیات هم په موقوف دي چې د الله وجود او د الله وحدانیت د الله صفات ته نه پېژندلې ته اعتقاد نشته ساتلی بعضې حضرات وایي د علماو بد وایي دا عالم او دا عابد هغه عبادت ګزار دی او د علم فرض دی هغه نفل دی د فرض او د نفل فرق شته د فرض دی لګیا دی او عبادت فرض ما ته یو سړی وایي یو طالب راته وایي دی یو طالب نه یو امي سړی او د یو جاهل پیر نه نقل کو یاره جی وی علم څه شی نه دی وی ابلیس چې و وی دا د فرشتو استاذ و علم ورسره وی ګمراه شو مې دا چا ویلي چې فرشتو استاذ دا خو په عوامو کې مشهور ده او زمونږ بعضې د وعظ کتابونو لیکلي دي چې په ابلیس د فرشتو استاذ و دروغ ولې وایه ابلیس چرېم د فرشتو استاذ ابلیس بره فرشتو کې اوسې د عبادت یې کو چا ویلی چې ابلیس استاد د فرشتو چا ویلی چې ابلیس معلم چا ویلی چې ابلیس مولا و څه ناسه پوهه وه لیکن عابدو امام غزالی په منهاج العابدین کې لیکلی دي چې 80,000 کاله د الله عبادت کړو هغه وخت کې څونه 80,000 او د عبادت په وجه بره مقام ته رسېدلی مې دا مو چې عالم وښویده ده چې عابد وښویده علم ورسره علم څه د علم مقتضا نه وه عبادت گزار و خود زبردست او د علم مقتضا نه وه د علم مقتضا تواضع د کې کبر د علم مقتضا څه شي دی لکه اوس به راشي درته ویمه خشیت دی تواضع ده د کې خشیت او تواضع نه وه کبر پکې نو څه وایي العلم قبل العمل علم قبل القول والعمل قول د ژبې دی او که د زړه دی چې شهادتین دي عمل د جوارحو دی او که د قلب دی چې تصدیق دی د ټولو نه علم مقدم شرفا ذاتا الا شرعا او عقلا لقول الله عز وجل نو دا مو آیا چې لکه عمل ته علم ته څه ضرورت دی مذمت راغلی دی هغه د کوم عالم مذمت راغلی دی وایه که نه چې عمل نه کوي نو مولا علی قاری صاحب د مرقات لیکلی دی چې کوم عالم په خپل علم عمل نه کوي دته عالم ویل بیا ګناه ده مذمت ته هغې عالم راغلی دی د هغې عالم مذمت راغلی چې علم د اغراض دنیویو دپاره استعمالی لیجاری فیه الصفحاء چې قمقلو سره په مقابله کوي لیصرف به وجوه الناس الیه چې ځان ته د خلکو مخونه راړی چې د ډېر لوی عالم او پیسې په حاصلوي عرض الدنیا په حاصلوي د هغې مذمت دی بیا ګناه ده عمل به ورسره کوې که چېرته عمل کې علم در سره نی بقول د مالک زندیق شوې او که علم در سره عمل ورسره بقول د مالک فاسق شوې دواړه به یو ځای کې علم سره عمل ضرور دی څه شی دی لکه ضرور دی که علم دی او کو عمل پې نه کې او طلف خلکو ته نصیحتونه کې او عمل پې نه کې نو بیا به الله تپوس کې لما تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون بیا د هغې مصداق شوې بیا علما یې سوء کې راغلی نو علم سره عمل به کې عمل خو ضروري شی دی چې علم مقصد عمل دی اوی اهم خو علم شو خو مقصد یې څه شی شو عمل شو علم دې دپاره چې ته بیا عمل وکړې عمل ورسره ضروري دی نو مذمت د هغه علم راغلی دی چې هغې سره عمل نی بلکل مضمون خو مذمت د هغې عمل هم راغلی چې علم ورسره نی یو مو آیا مذمت د هغې عمل هم راغلی چې علم ورسره نی چې علم نی نو بدعاتو کې به سر شي علم چې څه کې به سر شي لکه بدعاتو کې به سر شي نو تباه به شي او چې علم د سره نو سنتو مطابق عمل به کې
نو چې ګورئ لازم ملزوم شو علم بغیر د عمل نه نقصانی دی عمل بغیر د علم نه څه دی نقصانی علم مقصد دا دی چې عمل وکړه او عمل چې کې مخکې به علم حاصله باب العلم قبل القول والعمل قول مې عام که د جوارح وي په خولې باندې وي او که په زړه وي چې شهادت دی عمل مې عام که د جوارح وي او که د زړه وي چې ایمان دی لقول الله عز وجل امام بخاري دلیل وی فعلم شرح د ترجمه الباب کوما نور مې ګورې څو خبرې درې مې درته وکړې مناسبت مخکې باب سره کتاب العلم سره او غرض مې درته ووی فعلم ځان پوه کا ورفعلم علم مقدم شو أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم نو الله باك شروع دا علم نوكلا دا عقيدين علم مقدم فاعلم أنه لا إله إلا الله وربسي سنگا دي واستغفر لذنبك وللمؤمنين قرأ دعاء رستو دا علم نشوا استغفار رستو دا علم نشو نور أعمال خو په طریقه ولا رستو دا علم نشو فاعلم أنه لا إله إلا الله دینا معلومیږي دا چې دا عقیدې هم علم مخکې دی عقیده موقوفه په علم باندې را نو چې اعتقاد په موقوفه شو نور اعمال په طریقه ولا باندې موقوفه شو فاعلم فبدأ بالعلم دا یو دلیل دویم دلیل څه دی ان العلماء هم ورثة الانبیاء انه ان دواړه ویلی شي که چېرته عطف یې کې نو النوايا فعل أغذر شاء سويا باب العلم قبل القول والعمل أو باب أن العلماء هم ورثة الأنبياء يا لقول الله عز وجل ففعل مانع تفقى لقول الله عز وجل فقول مانع تفقى باب العلم قبل القول والعمل لأن العلماء هم ورثة الأنبياء أو كحكاية وين حديث كإن ده كحكاية وين حديث كده لك إن العلماء هم ورثة الأنبياء ده دويم دليل شو علم مقدم ده العلماء هم ورثة الأنبياء حسر شو يو إن فكراغي بل مبتدا معرب باللام راغي العلماء اسم ده إن مبتداي ورثة الأنبياء خبر معرفة شو أو هم پکې ضمیر شان امراغي ما شاء الله سونه تاکید شو یو تاکید جمله اسمیه ده دوام استمرار فایده کوي یو تاکید دویم لفظ ده ان راغي دا دویم تاکید شو دریم مبتدا او خبر معرفي دي دریم تاکید شو او څلورم څه کې دي هم ضمیر فصل راغي حسب علماء هم ورثة الانبیاء هم دا د انبیاء وارثات دي هم دا د ابن ماجه او د ترمذی حدیث ده ابن ماجه کې بم در تراشی په ترمذی کې بم در تراشی علماء هم ورثة الانبیاء او د علماء نسوک مراد دی مولانا صاحب معنا لغوی نه ګوري په لغت کې علماء جمع د عالم د عالم چاته وي هغه چاته وي چې هغه زده کړی سناسه نو په لغت کې خو چې څوک د سیکلو د پنچر کار کوي هغه عالم دی ذو علم چې څوک د ګاډو پنچرې لګوي هغه ذو علم دی علم شته که نه پوهه علم دانستان عالم ذو علم چې کوم انسان دلته کې د اسونو تنالونه وي دا ذو علم دی لیکن عرفي مولا مراد دی څوک مراد دی چې پیغمبر فضیلت د پنچریانو له نه دی راغلی او د نالونو والا نه ټیک ته چې هغه ځان له یو ښه عمل دی موږ د هغې مذمت نه کوو موږ ته محتاج یو پنچر ته چې موږ ټایر پنچر شي والله پنچري چې ته وایي چې هوا نشته نو ځان ته لمنې بیا وو اذان له یو د فایدې شی دی لیکن پیغمبر قرآن سنت د دغې څیزونو فضیلت نه بیانوي د چا بیانوي چې کوم علم د قرآن و سنت سره تعلق لري عرفي عالم لکه ما ته وګوره مالدار څه ته وایي وایه که نه په لغت کې چې چا سره وایي یوه روپۍ هم د مالدار دی مال لرونکی چا سره 15 روپۍ دی هغه مالدار دی مال لرونکی دی چا سره 100 روپۍ دی هغه مالدار لیکن عرف کې مالدار څه ته ویل کېږي 15 روپۍ 100 روپۍ والا نه په کټ کې جنات دونه غټه خېټه نه وي هغه ته مالدار وي دا مثال مې درکا نو عالم نه مراد عرفي مولا مراد دی عرف کې عالم څه ته ویل کېږي من يعلم الكتاب والسنة وعلوم الشرعية من يعلم الكتاب والسنة والعلوم الشرعية أغده نصوص ما سر دال دي رابش إن شاء الله العزيز نسوي أن العلماء عالمان ورثة الأنبياء دي
ولې وارثان د انبیاو دي د پیغمبر ورثه څه ده ما تاسو ته ویلي وو چې د پیغمبر نه ګورې مال نه دی پاتې شوی د پیغمبر نه طریقه د پیغمبر څه ده لنډه واوره علم طریقه دا ده وارث ته وایي چې شرعي توګه د پلار میراث په قبضه کې واخلي راشه پیغمبر څه وایي ترکت فیکم امرین لن تدولوا ما تمسكتم بهما کتاب الله و سنتي د پیغمبر طریقه هغه کتاب او سنت دي نو دا کتاب او سنت طریقه چې څوک په قبضه کې والی وارث شو خلاص شو خبره اوس براشي چې پیغمبرانو علم پرې ښودلی دی نو چې چا علم د پیغمبر طریقه شوه نو چې طریقه څوک په قبضه کې والی هغه وارث دی ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا هغې درهم او دینار نه دی پرې ښودلی ما ترکناه صدقه رسول الله مبارک ټول پیغمبران یادوي چې مونږ کوم شی پرېږدو هغه صدقه د بیت المال ده او ما در باندې سوال کړی چې ورثه سلیمان او داود او وغیره جوابونه مې کړي دي یاد لري دا خبره مخکې ده وان العلماء هم ورثه الانبیاء نو چې کوم د پیغمبر وارث شو د دې نه لوی فضیلت بل کم دی ګوره بیا ووایه اوس نو دلته فضیلت د علم معلوم چې علم د قول او د عمل نه مخکې دی وایه اوس دویمه غرض یې څو شابسې ترغیب ورکوي د تعلم چې ګورې زده کړه اوس به راشي دله زده کړه علم په زده کړه حاصلېږي درېیم غرض یې څو شابه چې بل ته دین ورسوه کله ورسوه چې مخکې زده کړه وکړې علم حاصل کړې نو اله قول کوه اله عمل کوه او څلورم مې څه ویلي چې کوم نصوص نه وهم راغلی و د هغې ازالې وکړه چې نه ګوره علم مقدم دی دلته اوس راغله ان العلماء هم ورثة الانبیاء دی مولانا صاحب دلته اوس وایه علماء هم ورثه دلته بیا فضیلت د علم معلوم شو لکه د علماء فضیلت د علم د وجه نه دی فضیلت د علماء وروسته بل باب کې راځي دلته فضیلت د علم نو د علماء فضیلت د چا د وجه نه دی ما ته ووایه علم د وجه نه هم معلوم شو او عالم هغې ته وایي چې تعلم یې کړی وي دویم ته معلوم شو او درېیم یې څه ووایي چې هر کله ته د پیغمبر وارث نو پیغمبر څه چل کړی و مولانا صاحب علم حاصل کړو عالمو نو دا علم علماء مذمت مکوا دا خو وارثان د علماء دي دا انبیاء دي مذمت یې مکوا یو مې بل مو وي څلورم کوم یو فضیلت دا علم او ترغیب د تعلم چې عالم جوړ شه په تعلم سره حاصلېږي او دریم هغه نصوصو کې چې د مذمت وی چې دا ګورې وارثان د انبیاء دي یو مې بل مو وي او بالکل ځان عالم جوړ کا پیغمبر الاول زده کړه وکړه الله نه نو بل ته رسوله مخکې ده والرسول ضمیر راجع دی چاته انبیاء ته انبیاء چې دي والرسول العلم علم یې پرېښودلی دی په میراث کې علم یې پرېښی دی نو چې چا هغه علم په قبضه کې واخېسته نو هغه وارث شو علم طریقه د انبیاءو ده نو چې طریقه چا په قبضه کې واخېسته شرعا وارث شو من اخذه چا چې اخذ وکړو د علم لره صيغه د ماضي د نو ماضي معنا مې وکړه د مستقبل هم کوم من اخذه چا چې اخذ علم وکړو اخذ بحظ وافر پوره یې څه واخېسته چې چا مال واخېسته هغه پوره نه ده ولې ځکه د مال حفاظت به ته کې علم بس ته حفاظت کوي ترکنا څنګه دی تركت خدايا يرمي للجهال ما لنا علم وللجهال مال لنا علم وللجهال مال رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال ينفد ختمه عن قريب ذكنا وإن العلم يبقى زوالنا قبل إلى نو فائدہ سے شوا شابس ان العلماء من اخذ صيغه ماضی د معنی معنا مې ګورې وکړه چا چې علم واغش پوره سه واغشتلا ولی پوره سه واغشتلا ځکه که دنیا واغشتلا خو پوره نه ده صرف په دنیا کې فائدہ ورکړي په آخرت کې نه ورکړي او چې علم دې حاصل ک دنیا کې فائدہ ورکړي آخرت کې ورکړي دا پوره سوال ده د نور اسلام په کې په دنیا د بل اسلام نشي کولای او یا صيغه د ماضی د خود مستقبل معنا به وکم من اخذه هغه څوک چې اراده د اخذ لري اخذ صيغه د ماضی تحققا ده څوک چې اراده د اخذ لري نو اخذ فلياخذ بحظ وافر پورا علم دې زده کې ګوره اسنه نیمګړ زده نه غرق بشه
پورا علم زده کا اصل چې عقایدو کې څه نیمګړی زده کې خلک به هم ډوب کې ځان به هم ډوب کې پورا زده کا ښه نو ګوره دلته کې څه شو دغه شو پیغمبر مبارک وته علم ته وراثت ته پیغمبر ویلې دی د فضیلت شو ومن سلک طریقا یطلب به علما هغه څوک چې لار په یو لاره باندې د لارې نه مراد د خټو د ځمکې لاره نه مراد یو حصول د سبب دی څه مې وی حصول د سبب نو که په کور کې دننه زده کې د خپل پلار نه نو پروا نشته او که سلوک نه مراد ظاهري سفر اخلي مغشتې شي ومن سلک هغه څوک چې لاړ طریقا په یو لار باندې مراد تنه یو وجه اختیارول دی په کور کې دی ولې نه وي یطلب به چې دی طلب کوي به په دې سلوک سره په دې لارې سره د علم نو سهل الله له طریقا الى الجنه الله به جنت لار ورته آسانه کی ولې چې تا علم زده که نو اوس په عمل کې او چې علم عمل یو ځای شو جنت آسان شو دا سهل ځکه جنت د الله په فضل دی خلاص شوه او دې نه څه معلومه شوه د دې حدیث نه هذه حدیث نه دا معلومه شوه چې علم ګورې ډېر لوی افضل دی سبب د دخول د جنت ته د سهولت دیم علم په تعلم حاصلېږي من سلک طریقا تعلم دی من سلک طریقا څه دی تعلم د هغې ترغیب هم دله درکړه چې سلوک وکوه تعلم وکوه او دریم څه هغه نصوصونه چې کوم وهم پیدا کېده نو هغې د طرف کې چې نه ګورې علم حاصل کوه او څلورم مې څه ووې اول زده کړه کوه سلوک وکړه وروسته بل ته ښایه وقال اوس دا حدیث تا ټول ګورې حدیث دي خو په شرط امام بخاري برابر نو ترجمه الباب کې راوړل ان العلماء هم خو مشهور دي دا په شرط برابر نور مشهور روایت صحیح دي علما دام دي او دا من سلک طریقا خود روستو دراوړل اند په خپلم وقال انما يخشى الله من عباده العلماء خشیت ستوي خوف او خشیت کې تفرق وکم خشیت اغا یرا چې عظمت وسره یو سړی دا مار نه یریږي روع وته وي خوف وته وي مار نه یریږي دکې ظالمیت په ذهن کې جمال ظلم کوي یو سړی لړم نه یریږي مچۍ نه یریږي د په ذهن کې د ماړ او د لړم او د مچۍ تعظیم نه وي بلکې د هغې ظلم ملحوظ وي یو سړی دشمن نه یریږي وایه نو په ذهن کې د هغه دشمن عظمت نه او یو سړی پلار نه یریږي د پلار هغه تعظیم ملحوظ وي پلار خفه نه شي استاد نه یریږي دا نه چې استاد ظالم دی د هغه په ځای استاد عظمت دی چې دی خفه نه شي نو خشیت هغې یرې ته وایي الله نه یریږي دا به نه وي چې الله ظلم کوي د الله عظمت به دې ملحوظ دی چې الله پاک خفه نه شي انما یخشى الله یریږي د الله نه د بندګانو د الله نه څوک یریږي العلماء بس اوس دلته ملا لقاري لیکلی دی وی ګوره چې کوم عالم په زړه کې خشیت الهي نه وي دا ملا نه دی خشیت به خامخی د زړه کې به د خدای یره پرته خدای الله د عظمت سره یا الله ته ډېر لوی عظیم الشان خدای یو مې ونه نیسي الله ناراض رانه نشي خفه دې نه کم الله که دا علم بل ته نه خیم خفه نشي یا الله که زه دا د علم باندې عمل نه کوم ته رانه خفه نه چې د الله عظمت په ذهن کې ملحوظ کوه انما یخشى الله من عباده العلماء دلته بیا راوباسه مولانا صاحب نس د قرآن یې راوړو نو فضیلت د علماو نو معلوم شو نو ضمناً فضیلت د علم معلوم شو او علم په چا حاصلېږي په تعلم د هغې ترغیب هم راغی او کوم نصوصو کې چې کوم مذمتونه راغلي د هغې نه وهم پیدا کېده چې علم مه کوه نو په هغې باندې مراد راغی او څلورم مې څه وی چې عالم جوړ شه نو اله بل ته دین رسوه مخکې ده مولانا صاحب زما خو خپل یو دعوه ده خفه کېږئ مه قرآن شریف کې چې کوم ځای راځي که نه چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين علماء مراد اولیاء الله علماء دي بس دا ما دعوه په دلایلو به ثابت اولیاء الله څوک دي دا خو هر سړی خپل پیر صاحب ته په دیوال باندې لیکي الا ان اولیاء الله د ډېرو پیرانو په پنجاب کې په خانقاهونه دا لیکلي دي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم او ډېرو زیارتونو کې لیکلي دي خلک اشاره کوي چې دغه پیر ولی الله دی او دا زیارت ولی الله دی څوک دی الله وایي تعریف څوک کوي الله الذین آمنوا وکانوا یتقون څو صفته شو دا ولی
زه ولې تعریف کوم الله چې د اولیاء کوم تعریف کړی بس ټیک ته کړ زه به الله نه تپوس کوم چې الله د اولیاء څه ته وایي الله وایي الذین آمنوا وکانوا یتقون وکې اوس الذین آمنوا کې چاته اشاره شو اعتقادیات اوس دې وایي چې الذین آمنوا موقوف په علم دی فاعلم انه لا اله الا الله اوس دې وایي نو ایمانیات موقوف په چا شو صرف دو ایمانیات دي چې هغه په علم خو ټول موقوف دي په علم خو صرف دوه پکې په عقل موقوف دي چې هغه وجود د باری تعالی دی او وحدانیت د باری تعالی دی وجود او وحدانیت دا په عقل به معلومه که شاهق الجبل کې پیغمبر دته اس تعلیمات دی رسېدلې نو وجود او وحدانیت په معنی کې دونه من جهنم ته به کافر به دا په عقل معلومېږي او که نور سیدونه عمل دیونه که پروا نشته ځکه پیغمبر تعلیم نه دی رسېدلی دا دوه په عقل باقي په چا معلومېږي په نقل د فرشتو وجود په عقل معلومېږي جنت دوزخ په عقل معلومېږي نه بالکل نه قبر عذاب قبر حساب کتاب رسول دا په عقل نه معلومېږي په نقل دا په علم حاصلېږي په نقل نو الذین آمنوا څوک هغه ای مولانا صاحب نو چې بل ته صحیح عقیده ښیي نو په خپله به اعتقاد صحیح لري که به نه لري الذین آمنوا مصداق څوک شو علما دا الذین آمنوا مصداق علما دي ځکه دا ټول د چا سره تعلق لري ما سوا د دغو نقل نه او د نقل خو دې ملا دی نقل خو دې علم خو د قرآن و سنت دی دا خو دغې نه معلومېږي او دویم راځه وکانو یتقون د تقوا دار و مدار په خشیت الهي دی کانو یتقون دی و متقی وي اوس راشه د تقوا دار و مدار په چا دی په خشیت الهي دی رسول الله مبارک په خپله فرمایي چې هغه کم درې صحابه رالل او د پیغمبر مبارک د عبادت تپوس یې وکړه کانهم تقلوها یو وې زه به ټول عمر روجې نیسمه افطار به نه کوم بل وې زه به ښځو له نه ورځم بل وې ټوله شپه به زه مونځونه کوم بیا دې دي که نه د پیغمبر مبارک څه وی انی اتقاکم و اخشاکم لفظ استعمال شوی چې دا عبادت موقوف دی په خشیت زما ستاسو نه زیات دی وایه که نه اوس نو الذین آمنوا مصداق علما شو ځکه بل ته چې عقیده ښیي نقل خو د مولا نه بغیر بل چا نه زده کولی نه شي بل ته عقیده ښیي په خپله صحت د اعتقاد راغی په خپله وکانو یتقون د تقوا دار و مدار په چا دی په خشیت هم دوی کې دی نو د الذین آمنوا کانو یتقون مصداق څوک شو علما د اولیاء الله شو ځان ته سپک مه ګڼئ ځان ته بلکل سپک ونه ګڼئ ستاسو ډېر لوی مرتبې را روانې دي انشاءالله دا علما تاسو فرضو کې لګیا یې کاکا فرض حاصلوئ فرض کفایي او فرض څه ورته ویلې کېږي فرض عین او عمل د زیاتی تهجد شو نفلی روجې شو هغه مستحبات دي صاحب د فرض د عالم خوب د عابد نه بهتر ستاسو خو ډېر لوی فضیلت دی زه اوس ورپسې شه وما یعقلها الا العالمون نه زده کوي د شیانو لره مګر څوک یې زده کوي عقل کینی مگر العالمون ور الله پاک دلته مدح د چا وکړله د عمل اونکړه د چا وکړه د عالم وکړه وقال بل ځای وایي وقالوا لو كنا دی به وایي صیغه د ماضي تحققا ده قالوا یقولون پکارو صیغه د ماضي تحققا ده جهنمیان به وایي لو كنا نسمع او نعقل که مونږ اورېدلې وې د پیغمبر یا د علماو خبرې نسمعون مراد عمل دی ګورې څه شی دی لکه زما دا خبره واوره اورېدل څه معنا عمل دی او نعقلو یا موږ د عقل نه کار اخیستی وې تاسو پوهېږئ که نه یا څه معنا لو کنا نسمعو ای لو کنا من اهل العلم که موږ د پیغمبر خبره اورېدلې وې د عمل دپاره نو اورېدلو سره علم حاصلېږي د علم څو لارې دي نقل او عقل څو دي نو لو كنا نسمع کوم علم حاصل کړی وي د پیغمبر نه په اورېدلو سره د پاره د عمل او ناقل او مون عقل نه کار غشته وي ما كنا في اصحاب السعير پته ولګېدل چې کوم علم کړی وي نقلی یا عقلی څه بعد چا سره تعلق لري وجود او د وحدانیت چا سره تعلق لري ناقل او عقل باقي د سمع سره دوزخ ته نه راغلي
وقال بل دے فرمائی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دی مولیان او امیان الذين يعلمون میں سبانا وکلا مولیان لا يعلمون مانا میں سوکلا امیان برابر دی نا چریم ندی وردا ساجیب لفظ ذکر شو دلتا کہ قل او آیا ورتقل وسرش دلتا رانا غی قل سوق اشارت سے خبر ترے کہ دا خبر دا دلیل محتاج نر بدیہی دا دوی توائی دی بخپل جواب در کی جی برابر ندی هل يستوي الذين استفهام انكاري دي برابر ندي او الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين يعملون ونبي بلکہ سے ہوئے دا علماء فضیلت بغیر عالم مان دے نگورا امق قضلی خبر تی ٹولی وباسا کہ دا مولا فضیلت شو نو ورسر دا علم فضیلت راغے علم پا تعلم حاصلی گیا غم ورسر راغے او چا علم دینی بلتا مرسوا وردا والعلم کا بلتا ورسوا فضیلت تے الا دے او دا غنصوصو نوهم امس ختم شو وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اغسو چې اراده ولر الله په د باندې د خیر د دین پویا ورکه د فقه معنا رسول روانه لک صبر وکا مسائل جزئیه ورته بدل ته دوم رز دکوا د دین پویا ولا ورکه څه مطلب د علم فضیلت حاصل شو ذکر پیغمبر مبارک وته خیر وې او ګوره يفقهه پویا د دین په تعلم سره حاصلېږي یاد دې شو کنه اگر نوری خبر امراولا وإنما علم بالتعلم هذا الحقيس ده تعلم ترغيب شو صراحة مخي زمنانو دلتا صراحة ملالي قاري صاحب ده مرقات دي كلي دي ورا ملالي قاري صاحب ده مرقات دي كلي دي ويو ملا صاحب درس كاو نو حديث كرا دي كي نها رسول ده ملالي قاري دي كلي مرقات كي ما بقبل مرقات نخلي كلي ده سوي ويو علم ملا صاحب درس كاو نو حديث كي ده سراغلي دي کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعات کہ دا جمعے پروت بحلقے نہ جوڑا ہے جمعے پروت باندے بصفونو کی حلقے میں جوڑا ہے حلقہ خود درس تا پا رہی جمعے پر سے نہ چوے تا مولا سے خمات جمعے پر ممبر درس را کئی نا حلقے با نہ جوڑا ہے سبکا وے صفونو کی نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق جمع دا حلقة دا يوم الجمعة ويغ ملاسبو چه نهى رسول عن الحلق يوم الجمعة جمعة پر سرب نخره سرب نخره گورا حلق نسے جے جوڑ کا لکا حلقے تے جوڑ کا تعلم بکے نو ملالی قاری سے بوئی او اے بلتا ناشنا خبر ہوکم شاملی کلی دی زبا حوالہ باقیدہ در کم بے گورا د فضیلت علم باب رو واسه پشامی کې هغه وی چې کم عالم وګورا اصول کې لیکلي دي د تعلم نه کړي او صرف کتابونه کتلی او علم حاصل کړي وي د فتوا ورکول ګناه ده دی په فتوا نه ورکړي چې تعلم نه کړي او صرف کتاب کتلی د فتوا ورکول ګناه ده دی په تعلم کې ذکر وکړي نو فتوا ورکړي دا ضرور دے تعلم انما العلم بالتعلم تعلم دا استاد نا علم حاصل اول ما پرون در تویلیو چې کدا طب کتابونه وګوره او دا استاد نه زده کړه نه کړي نو ډاکټر وته نه ویل کېږي کدا انجینیر ټول کتابونه دی قتل انجینیر زبردست ګل کار دی کوټیم جوړي ارس جوړي زبردست مصری دی د انجینیر نه زیاته پوهه ده لیکن ډیګري ورسره نشي تعلم نه د کړي په کالج کې نو ته انجینیر نه ویل کېږي موږ ته څنګه مولا وایي کور کې ناسته او سلور پنځه کتاب دی قتل او ډبل میکونه رضان تو لګول او کې ناسته خلکو د درسونه ورکه نو انجینیر مرزا گمراه بدنه جوړ شي تعلم نه حاصل کړي منکر حدیث بدنه جوړ شي سبا منکر حدیث به جوړ شي گستاخ رسول بدنه جوړ شي او گستاخ صحابه بدنه جوړيږي سبا تعلم کا یوازې په کتابونو باندې کتو باندې خو کار نه کېږي چې ته صرف د اردو سلور پنځه کتابو ګورې او فصاحت لسانی دی وي او صاحب ډبل میکونه دی لګولې وي دبل نه لګ واوره دبل نه واوره سر خوړلیا میک اپ مولا مخکې ده نو انما العلم بالتعلم علم پس باندې حاصلېږي وایا په تعلم باندې ذکر پکې دا ضرور ده ډېر دا مرزا غلام احمد نو دا څونه پوهه څونه پوهه وایا تفسیری لیکلی حدیثو کتابونو شرحی کړی غټ مولاو تعلم نه دی کړی لاړ ګمراه شو تباه شو دا غلام احمد پرویز ورشه مفسر قرآن وته وایي
تفسیر لیکلی دی علم نو زده کړه تعلم نو تعلم چا نه زده کړه نه وه لاړ برباد شو تباه شو تعلم خو ضروري شی دی وقال ابو ذر دا ټول روایات ګورې د ذکر کړل خو دا احادیث صحیحه دا لومبي له لاړ چې ان العلماء هو ورثة العلم صحیح دی خو دا د په شرط برابر نه دی ترمذي او په ابن ماجه کې دی او دا وروستنی چې کم یو دی چې کم ځای کې دی رستو من سلک طریقا دا خو د ټولو صحاح روایت دی او دا من یرید الله به خیرا یفقهه دا خو رستو دی په خپل هم ذکر کوي اوس به درته راشي دا حدیث مرفوع دی قال ابو ذر دا موصول دی مرفوع روایت دی دارمی کې دی قال ابو ذر دا څه دی لکه موصول روایت دی مرفوع روایت دی کوم ځای کې دی دارمی کې دی او دا کوم ځای هلکه دا ابو ذر واقع خو مې ته ذکر کړی دی که حضرت ابو ذر په جمراتو کې په حج کې لګیا دی خلک ته د مسلو تپوسونه کوي حضرت عثمان راغی امیر المؤمنین خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا څوک دی ابو ذر وی ته ما نه منې کړی چې خلکو ته به درسونه نه کوي ولې منې کړی ما تاسو ته ویلي چې د په هغه نصوصو چې والذین یکنزون الذهب والفضة د جمع د مال دی د حرمت قایل بس نو دې مکه دا خبره خلکو ته اختلاف جوړیږي جګړه جوړیږي نو ته راغی وی ته ما نه منې کړی چې نه به او ته څه قال ابو ذر لو وضعتم عثمان غتوي کتاسو کې خود السمسامه تورا سمسامه د توري ګور بلا نو من دي سمسامه تورا على هذه اشاره یو کسټ خپل تقفاه سټه پدې موراله تورا کې نه ودا تورا کې خودل کې نه د سندا د ذبح کولو نه د مرګ نه ده او ثم ظننت دما دا ګمان وکړه چې اني انفذ یا انفذ درسوم یو کلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم چې ما د حضور پاک نه اورېدلې ده قبل ان تجیدوا علی مخکې د هغې نه چې تاسو راکاږئ دا تورم علی په ما یعنې زما په سټ لانفستها زه به دا کلمه رسوم کوم وخت چې مې په سټ توره پرته او مرمه نو او ما ته دونه پته ولګي چې دا خبره رسولی شم نو رسوم به دا د علم فضیلت وایه که نه ستا حضرت ابو یوسف لا یو سړی راغی سړی وایي ما دې وخت کې نوم یېر دی مشهور عالم دی خو نوم یېر شو ورننوت بیمار پورسی راوللم وایي ما ته ابو یوسف وایي چې یاره ورته پوسته نه کومه چې دا رمې د جمراتو چې دا خلک جمرات اولی په حج کې دا راکبن افضله ده که ماشیان وایي مې چې راکبن وینا وایي مې چې ماشیان به یې نو وینا وی بیا راته ابو یوسف ووی چې په لومبۍ ورځ راکبن افضله ده ځکه رسول الله مبارک په لومبۍ ورځ په رکوب کړی ده او په دویمه او دریمه ماشیان افضله ده ځکه رسول الله مبارک په دویمه او په دریمه ماشیان رمې د جمراتو کړی ده وی ما اجازت وغوښتې د لاړ شم وی چې دروازې نه ووتم د ژړا چغه مې واورېده لږ سپنیولی شم چې اوس خو تې در ووتم څه چلو شو چې معلومات وکړل سیخ ختلی و تاسو پوه شئ په خبره دا زموږ دا کابل طریقه ده وقول النبي بل قول دني لبي ولغ شاهد الغائب پرون تیر شوی دی نو چې بل تدین او رسول پس کېږي په تعلیم باندې او په تعلم باندې زده کړه کېږي دا علم فضیلت هم ته معلوم چې نورې خبرې وقال ابن عباس الله فرمایي کونوا ربانیین د رباني معنا کوي حکما علما فقها څه ته وایي فقيه خاص ته علم په احکام شرعیه او جزئیه باندې فقيه خاص ته علم په چا باندې په احکام شرعیه او جزئیه زه ته لږ سات پس فهم علم بیا عام دی هم د احکام شرعیه او جزئیه او د عقاید ټولو لور دی او حکما څه ته وایي جمع د حکیم ده حکیم څه ته وایي چې هر شی د خپل مناسب طریقې سره په خپل ځای کېږدي وضع د هر شي على مناسبته په خپل مناسبت باندې دې ته حکیم وایي یو سړی سر خوږېږي د سر دارو ورکړي یو سړی خېټه کې دستونه دي د هغې د بندولو ورکړي دې ته حکیم وایي یو سړی وایي صاحب زما دستونه دي او صاحبه د املا مې خوږېږي د املا د درد دارو نه ورکوي
هغه ته پته وي چې دا د ملا درد د کمزورتیا سره د نقاحت سره او هغه د دستونو سره دستونه ولا فوراً بند کړي دې ته حکیم وایي هر څیز د خپل مناسب ځای سره کېښودل دې ته حکیم وایي نو حکما معنا په علماو کې خاص خلق مقتدا د حال سره مطابق خبره کول بعض خلک د هغې مونځ نه کوي او ته لاړې هغوی ته زکات خبرې کوي نه لمانځه ورته وکړه بعض خلک مونځونه کوي خو زکات ته ورکوي زکات ورکړه بعض خلک مونځ هم کوي زکات هم ورکوي په هغې کې دا نور ګناهونه دي د بربنډتوب د هغې مناسب مسایل بیان کا دې ته حکمت وایي نو ربایي نه مراد باني نه مراد الله حکم ورکوي چې حکما جوړ شي علما جوړ شي فقها جوړ شي نو د علم او د فقه فضیلت معلوم شو او دا چې جوړ شي په تعلم باندې حاصلېږي او د نصوصونه چې کوم وهم و د هغې ځاله شو چې نه ترغیب ورکوي مخکې دا ویقال څوک وایي الرباني څه ته وایي د تربیت نه ماخوذ دی الذي هغه چاته وایي یربي الناس چې د خلکو تربیت کوي بصغار العلم په وړو مسایلو د علم قبل کباره لاول ورته واړه مسایل ښایي هلکه اودس به داسې کې فرض به داسې کې چې ورو یې خلاصه د کلام دا چې لاول ورته نورالرضا شروع کړي لاول ورته خلاصه شروع کړي نورالرضا بیا وروستو قدري بیا وروستو شرح وقایه بیا وروستو هدایه او بیا تخصص دا لاول زاد الطالبین شروع کړي داسې واړه دا معنا شوه تربیت کوي د تربیت نه ماخوذ شو او یا الرباني منصوب بسوی رب منصوب بسوی رب د الله رضا طلب کوي د خلکو تربیت کوي څه مطلب خلکو ته تعلیم ورکوي او د علم فضیلت معلوم شو چې څوک چاله تعلیم په وړو ورکوي هغه ته متعلم وایي ټولې خبرې څلور واړه پکې راغلې خلاصه شوه خبره اوس راشه دې کې امام بخاري ترجمه الباب راوړو او حدیث سندن را نه وړو حدیث سندن را نه وړو دا اول مولانا صاحب بعض علما وی دا د کاتب غلطی ده جواب غلط خطا دی بعد امام بخاری دی له حدیث کته او مرګ ولا راغی جواب خطا دی د کتاب د ختمېدو د مرګ مس کې دیرش کاله دریم سره تشخیص د اذهانو تاسو ولا پیدا کی څلورم څه کې امام بخاری راوړل یو حدیث په راوړل تا ته پرې خو د تعمیم د فائدې ډېر برابر باسه او بل خشته جواب وکم دې کې ترجمه الباب راول دې کې احادیث سندن راونړل اشاره دې ته کوي چې دې کتاب العلم ټول احادیث ته دې لپاره دي د کتاب العلم ټول احادیث چا د لپاره دي د دې باب د لپاره دي زو سر پسې مولانا صاحب باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفذوا به قال حتى بس اوس مناسبت د کتاب العلم سره سره نو والعلم الاستراغه مخکې سره څه مناسبت دی مخکې دا مناسبت دی چې د علم فضیلت سره تعلم فضیلت اسنه چې ټول عمر بس علم کې او تعلم کې بل کار دی نه ګورې نه د دنیا امور هم شته که نه سړي باندې ستړی هم راځي که نه دمې مقام ورکوه مخکې نه څه فهمېږي شابسې الوایا چې د علم فضیلت شو بس خلک به ټول علم ته ناست دي هر وخت به تعلم کوي نه وي د خلکو نفرت ګورې ملا صاحب پیدا نه کې فضیلت په خپل ځای دی خدا خوب موقع ورکا فضیلت په خپل ځای دی خدا بیبي سره د ملاوېدو موقع ورکا فضیلت په خپل ځای دی خدا دنیا د کسب او د ګټې موقع ولا ورکا د مخکې سره مناسبت او غرض د امام بخاري رحمت الله علیه څه دی هغه دا چې د علم دپاره هر وخت علم ما بیانوه اگر چې فضیلت دی غرض معلوم شو بعض اوقات مخصوصه کې بیان کوا ما كان النبي ما مصدر دین کون النبي صلی الله علیه وسلم يتخولهم خیال به ساتر صحابه بالموعظه والعلم دا تعمیم بعد التخصیص شي موعظه هغه علم ته وي چې په ترغیب او ترهیب مشتمل وي موعظه څه ته وي چې په ترغیب او ترهیب پکې وي جنت او دوزخ ذکري او علم عام دی ارڅنګه چې په ترغیب ترهیب پکې نه لکه صرف مانځه مسائل ذکر کوم دروځي ذکر کوم عقاید ذکر کوم نو موعظه خاص دی هغه علم چې ترغیب او توحید په ترهیب پکې وي مصدری مې به دی موعظه وعظ نصیحت او علم عام دی کې لا ينفروا چې خلق کې نفرت تنفر پیدا نشي ملازم علم خوري افضل دی او اسنه چې ماسختن تقریر تکینه د 1 بجې پورې لګي او خلق ستړی کې برباد کې خلق او بعض مولیان وی داسې شی بس کله به داسې تاویږي
کله به داسې تاویږي کله به داسې او که څوک سر لقي کېنه بیا ادب بچیه بیا ادبي کې بس نور غریبانان هم ویلې بعض خلکو له ټیز ورغلي کله داسې کېږي او کله داسې کېږي خوار نه شي پاسېدی بعضو له پوسکی ورغلي والله که پاسېدی شي که خدای که پاسم خو هغه پوسکی معمولي خبره ده خدای قرآن باد وباسي اوس به څه کوې کله پکې نعتونه وایي کله پکې خاندي کله پکې جاړي 12:01 بجې ته خبره ورسي خلکو بیخ وباسي بیا څوک تقریر ته ورته نه راځي دا لوی غم دی که زه یو ځل تللی وم په لاره تلمه کوړي ده ما یو دوست تاسو قصه کړې وه ما درته مې کړې ده دا نو بعد په دې مړو کې تقریر نه شو خدای ته وګوره یو خبره راته کوم په دې مړو کې چې تقریرونه اول خو مه کوئ د تعزیتونو له څه دعا کوئ مړه څه کوئ خلک وایي دا ملا صاحب پیسو له تقریر کوي او که خامخا مو څوک مجبوره کړي مونږ خو څوک نه پرېږدي زه خو چې لاړ شم صاحب یو څو خبرې وکړم څوک مو پرېږدي نه نو چې خامخا 2-3 خبرې کوې 15 منټه کوه بس اصحاب الضرورتي باید سړی سهار وختي ډیوټۍ له روان دی او یو رګه دعا به وکړم نو بیا به ډیوټۍ لاړ شم پېښور ته او تا تقریر شروع کړه اوس به څه کوې غریب د شرمه نه شي تللی لیټ شي هغه باندې خو ډیوټي فرض ده تنخوا پرېږدي بای صاحب د ضرورت د زوی نه جوړه هسپتال ته دی بل شل کار دی او راغلی تعزیت لا او ته ورته تقریر شروع کړو یو غنټه او که څوک معمولي لقیب دا ادب بچیا دین سره دې روانه ده د شریعت دشمنه د قرآن و سنت بس چې دا یو ټکې دی یو له دې تبر رو که نه د ټول غریبانان او دا چې کوم په کورسو کې داسې کېږي د ټول له ټیس پوسکی ورغلي څپا ده ته خو غریبانان پاسېدلی نه شي مخکې دا نو د خلکو نفرت ګورې ملا صاحب پیدا نه کړي داسې ګزاره به کوې ورسره ډېره هم شی د فضیلت یې مخکې ذکر شو په ګزاره به کوې دا ورپسې شه فرمائی محمدی یوسف فریابی دم شیخ تے دم امام مسلم ہم شیخ تے سفیان ثوری مراد دے اعمش سلیمان ابن بحران تیر شوے دے او ابو وائل شقیق ابن سلمہ دے یو دلنا بار تیر ټول صحاح وراوی دے ابن مسعود ہم تیر شوے دے رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا پختو معناکم زمون لحاظ بے کو زمون خیال بے ساتھ بالموعظت مصدری میں دے پنصیحت فی الایام پروازوں کے یو ورځ بے کو بل ورځ بے نه کاو یا پروازوں کے یو ټیم بے کو بل ټیم بے نه کاو کراهت الصعام علینا د وجه د کراهت د ملالنا او د ستړي علینا په مونږ باندې د علینا کراهت پر متعلق صعامت پورې دی چې دا صحابه تنگ نشي دا ستړي نشي ولې یو خدای سړی تنګېږي مجلس کې ډېره ناسته اگر چې د پیغمبر مجلس کې څوک تنګېدل دویم بیبي لري بچی لري کاروبار لري پټي لري او بخور لري زراعت لري میلمه لري د ټولو حقوق دي در باندې نو علم مناسبت د باب څه شو هغه یتخولنا بالموعظه علم پې ته قیاس کا کنه یا په ضمن د خاص کې عام پروت دی که نه انسان چې په ضمن کې حیوان پروت دی نو موعظه کې علم راغی نو غرض د امام بخاري رحمت الله علیه معلوم شو او حدیث نه څه مسلې راوتې وایه چې پروازو کې خیال ساته هر ورځ نصیحت مه کوه کله کوه او پروازو کې هم ډېر زیات مه کوه یعنې خلاصه دا چې سعامت او ملل چې څوک ستړي نه شي د هغې خیال ساته اوس که ته به ما سوال وکړې چې مونږ خو روزانه لګیا یو او سهر نه 1 بجې پورې لګیا یو دا به څه کوو یا څوک ترجمه کوي په جومات کې نو روزانه کوي ماښام نه ماسخوتنه پورې نو مولانا صاحب که د شاګردانو او د استاد مواضعه راغله ګوره علت یې سعامت دی نو که شاګرد په خپله مطالبه کوي چې ما ته به د سهر نه مازدیګره پورې سبق یا ماسپښینه پورې ښې نو سعامت ختم شو که سعامت خو علت ته وګوره علت یې څه چې دی لکه چې ملل ستړیوالی ستومانتیا را نشي نو چې هر کله مقتدیان او ستا مواضعه وکړه چې ماسخوتن نه پس به 1 غنټه درس کوو یا ماښام نه پس به 1 غنټه درس کوو او یا د مدرسې د قانون نه تم خبرې او زم خبرې زم پې متفقې او تم متفقې دلالتن اتفاق راغلی دی چې دا ټول کتابونه به خلاصو 9 میاشتو کې 10 میاشتو کې او سار نه به تلانکي پورې وایو نو سعامت او ملل نشته که
دا هغه وخت کې چې سآمت او ملل راځي ور علت معلوم کا ورپسې شه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار بندار يوذل نبار بار تير شويلي قال حدث يحيى بن سعيد قطان مراد يحيى بن سعيد انصاري نه بيل لخا يحيى بن سعيد قطان لوي امام الجرح والتعديل طول صحاح وراوي دي شعبه بن الحجاج متير شوي دي او ابو التياح يزيد بن محمد الزبيعي دي بنو زبيعه قبيله سره تعلق لري مشهور تابعي دي طول صحاح ودام راوي دي عن انس رضي الله عنه عن النبي قال يسروا ولا تعسروا خلق تبان دي تيسير راوي سخت په مناور دا پس کې تيسير او تاثير په امور انتظامیه او کې ځان پوهه کا پچا کې لکا امور انتظامیه او کې څه مطلب دا وی پخوا خو ته درس شروع کا کاغي وی 2 غنټه کو 2 کوا کاغي وی 15 غنټه کو 15 غنټه کاغي وی ماسوتن کوا کوي نیمه غنټه کوا یسرا امور انتظامیه دا معنا کاغي وی پلان کې کې به درس کو التبکوا یسروا ولا تعسروا امور مقاصد کې نه ګوره چې لکه دا یو مون به پجامه کو باقی به کور کوي یا دا سبو کو یسرو ولا تعسروا مړ ماس خوتن راځي نو به دا د ماس ما دا منځونه بټول ته په یو ځای پجامه کو یا مړ زکات مړ څلورم ایسا دا سلوختمه مور کوي زمړه خیر سلام ور کوي نه نه یسروا ولا تعسروا پس کې وایا په امور انتظامیه دویم هم دته په حسن التدبیر والتنظیم کې حسن التنظیم والتدبیر سمانا ګران کتاب مخ کې وایا آسان رستو وایا ګور دا ټول شو پکې مداهنت فی دین نه مراد ګوره یسرو دا معنا یو سړی دی د مسلې کوم خان بابا خپکیږي زکات مسله کوم خان بابا خپکیږي خان بابا له خدای تندر وغورځي په خان بابا سره هلکه خان بابا ته نه مراد کوم ګوره اقابلو زما دغه راغلی مبارکه لري خسړې دی خان بابا نه مراد د بيدین خانان یادو خان بابا خپکیږي خدای دې زړه وچي زب دین بیانو هو حکمت سره ګوره ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه يسر ولا تعسر دا معنا بدعت چې بیانې دا مو چې او هو دا پلان کې سړی مبتدع دی او کافر دی او دین نه وته دی او بس دا وجل غواړي او پلان او پلان دا مو سوایا ټوپک مکو تک مرالا دا وایا دا سی وایا اے مولانا صاحب اساس تاسو نو تاسو کوم د دې بدعات او د کفریات او د شرکیات او په نصوصو کې تعبیر شوی دی په انواراتو پرانا نه 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 په دې بدعات او شرکیات او کفریات او تعبیر په ظلمت شوی په نصوصو کې یو نه ډېر شي او د قران او د سنت نه تعبیر پچا شوی دی پرانا یو سړی تیار ختمي پس ختميږي کته وی تیار په کنزلو ختمم ای تیار استادا سے ول بستړ کې والله کې ختم کته وی دا تیار په والو ټکولو ختم کو تک راواله په دې کوټه کې د منډي شروع کړی دي ځان بستړ کې خولي پټه تیار به ختم نه کې تیار و پس ختميږي یو شمه به ولګي بدعت چې ختمه پس به ختمه وایا د سنت یو شمه لگاوا هل تخلق په بدعاتو کې سر دی تو ورته د سنت شمه لگاوا خلق په زیارتونو کې بدعات کوي تو ورته د وایا چې د زیارتونو حقیقت پیغمبر مبارک دغه ذکر کړی دی چې تاسو زیارت لاړ شئ صدا پار لاړ شئ چې تاسو د خیرت رغبت پیدا شي او د دنیا نه بے رغبتی پیدا شي دا څه دی ښا د دې نه زیات پکې منع دی دا غلافونه چول ګناه ده پیغمبر فرمای قبرونه جوړول ګناه ده خپل بخلق پیش سنت یو ځای کې راول رانا راول تیار په خپل ختمېږي د سنت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ته یو سړی راغی وی زه بیعت کوم وی شرط په لګوم وی اغلا بنه کې زنا بنه کې وی سیب دا خود مخ کې نه کوم وی تسګه کې وی دا پیم خورما ابیم خورم وی خنن نفس به نیم خوري سبکه نیم ورده حکمت شوس
دا حکمت شو، دا تاثیر شو. که ته وایې چې ولې نیم ګناه نیم خوړل چې دی نو دا خو جرم دی، دا هم جرم دی، ولې ورته نیم کړله؟ دا یقینا جرم دی، خو دا حالت اضطراري دی دې وخت کې. څه چې دی لکه اضطرار وخت کې مرداره خوړل هم جایز دي. هغه ته پته وه که غوړ پې بندو مري، که غوړ بندو هم څه کېږي مري. د مستر ته نیم خوړل جایز دي، نیم خوره. سړی لاړ، چې لاړ څو میاشتې پس راغی، هغه ویې که دا شی ښي نو دا نیم ولې خورمه، که دا شی ښي نیم غونډه یې پرېښوده. چې پرېښودل پې دستونه ولګېدل، ناجوړه شو، هسپتال ته ډېر سخت مرګ ته ورسېد، خدای بچ کړ. مولانا رشید احمد ګنګوهي صاحب له راغی، ورته کېناستم. وی صاحب ودې پېژندم؟ وی نه. وی دلته مې نه پېژنې، پولیس رات باندې به مې څنګه پېژنې؟ وی ته څوک یې؟ وی مې افیون والا مرید هم، هغه افیم والا مرید یم. او خدا دا نه څه جوړ شوي دي. وی تا وی نیم پرېږده، ما وی که ښه شوي دا نیم یې ولې بنده و، ول مې پرېښوده. بیا به یې څه چل کوه، هغه د افیمو پیسې به راغېښتلې او هغه به یې مدرسه کې ورکولې. پر دې ته څه ویلې کېږي؟ تحصیل. زه اکثر په دې حج کې ما سره بعضې ملګري دوستانې نو ګیرې خرئ، زه ورته یم لږه پرېږدی، وړه کوټې پرېږدی. یاره صاحبه بعضې خلک په ما معترضین شي چې لږه او خرایلو کې فرق شته په ګناه کې. دویم نه، دویم بلکل. نو بیا ولې پې نیمه پرېږدې، لږه پې پرېږدې؟ بعضې مولیان راباندې اعتراض کوي. زه ورته یو سړی وایي وړه ګیره هم د خدای بدي شي، هم د ښځې بدي شي. څه مې وایي؟ هم د خدای بدي شي، د خدای او د رسول، هم د ښځې پې خوږېږي. دا وړه ګیره چې دلته کټکۍ دا تیار غشي وي غشي. یاره خو تاسو اوس ما سې بې ځایه کړه وی نو قسم په خدای ښه پوهېږې، ښه پوهېږې. او چې کوم لونډان دي دا خواران هسې خاندي. لونډا واده مه کوه، مصدر د غم دی، صیغې د غم ته صادرېږي مړ بشې. او دوه کړی نورې دي خوا نه وی، نه وی یاره، نه وی، خطرناکې دي. الحاصل خلاصه د خبرې دا چې لونډان هسې خاندي را خاندي، دا خواران د څه نه خبر دي. هله به خبر چې تالو جبې له ورشي مخکې ده. نو حاصل د خبره ده نه د خدای او د رسول له وړه خوښه ده او نه د ښځې خوښه ده. او ته خلکو ته وایې چې وړه پرېږده، زویم د هغه تاثیر دی، دا حالت د مجبورۍ دی. که اوس ورته وایم چې یو لیش به پرېږدي، والله کې پرېږدي، لیش ته څوک هم نه تیارېږي. نو زه ورته یم وړه پرېږده. نو چې وړه یې پرېږدي که نه، او بله ورځ را سره ملګري شي، یاره مړه لږه لویه که که نه، یار لږه یو ګوته لویه که که نه، ښه نه ښکاري، لږه لویه وایي ښه. نو یې پوټې لویه کړي. نو چې پوټې یې لویه کړي که نه لږه، او بیا ورسره یو میاشت پس میلاو شي، بیا را سره میلاو شي، مړه دې نه څه جوړی سړی سپلو برش دې مری مخ پورې مه ګلې، سپلو برش او دې کې څه پرېږدې د سنت مطابقه. نو په دې طریقه پې ګیره پرېږدي. د دنیا په خلکو مې پرېښي، خو غټې غټې زما دوستان دي ګیرې به یې خرایلې، راشه وګوره ښځه بردت ببرشیر غټې غټې ګیرې پرېښې دي، شارباب ښه پاتې پکې څه شو. نو دا هغه تاثیر شو. دا نه چې ګنې نیمه جایز ده، دا نه چې ګنې خرای کټ کول یک جایز دي، خو دا یو لاره ده. په یو دې طریقه به راځې. که به یو ځل ورته وایي چې غټه ګیره پرېږدې، یقین کوه کې درته پرېږدي. او بیا یو ملګري وي چې ډېرې تنګ کړمه، زما شاګرد و، نو ما ورته یې یو خبره راته کوم، مې د ګیرې او د مخ خریلو یو فرق دا دی چې دا خریل د ښځو سره تشبیه ده. نو چې وړه پرېږدي د ښځو هغه تشبیه خو یې ختمه شوه که ولې ما کړی، ما خپل کار ته پرېږده. په طریقه به کوو. نو تاثیر به کې په امور انتظامیه کې څه مې وي، او تعصیر به نه کې، او تاثیر به کې په حسن النظم و تدبیر کې، وعظ کې، نصیحت کې، مداهنت فی الدین به نه کې چې فرض یو سړی د حرام مرتکب دی او ته ورته غلی ناست دی. یو سړی خدای پسې کنځل کوي او ته به تعصیر نه کومه، مجلس ته پاسه فلیغیره بیده بیا راغلی، فإن لم یستطع فبلسانه راغلی دی. تاسو پوهېږئ په ښه فإن لم یستطع فبقلبه راغلی دی، هلته راغلی دی. بیا یو سړی د خدای او پیغمبر ته کنځل کوي، نه 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 نه، هغې کې هېڅ قسم هغې ته مداهنت فی الدین وایي. خلاصه د کلام دا چې دین مقاصد نه بیانول او د دین خلاف سرګزمو باندې چپ پاتې کېدل مداهنت فی الدین دی.
او په امور انتظامیو کې حسن النظم و ترتیب کې په وسایلو کې نرمی مطلوبه ده وبشروا خلق خوشحاله کې ولا تنفروا نفرت ما پیدا کوي ردینا خلق خوشحاله کې ورته ووایي چې یو سړي ګیره پرېښوده لږ یې هم پرېښوده مبارک خوشحاله کا خلق خوشحاله کې چې مانځله راغی ورته ووایه الحمدلله مونځ خو در باندې خدای وکړو لږ یې در باندې واچول شاباس بیا لږ وختي راځه ښه چې جمع کې شریک شي او که دې راغی مانځله ای خبیث بچیه ناوخته راځې ای جهنمی ای دوزخي خلقو له نفرت پیدا کی وبشروا د خلقو بشروا خلق خوشحاله کې ولا تنفروا نفرت ما پیدا کوي یو معنا دا شوه نرمه سره ادعو الى سبیل ربک بل معنا سو د جنت خبر هم کوي یوازې د دوزخ نه یوازې د دوزخ نه چې بس ټول عمر به بد دوزخ ته دوزخ ته وځه ټیک ته چې دفعه د مضرت اولاوي په نسبت د جنت خو جنت مو سره بیانوه نو مناسبت د باب سره یسروا ولا تيسروا یو معنا دا شو چې هر وخت درسونه مکوا که موازعی خپل منځ کې جدا شي دی ټیم ورکوا سعامت جوړ نشي نفرت پیدا نشي د مناسبت شو دا یو باب بل درته ورپسې شه باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وأني يتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السلامة علينا. عثمان ابن أبي شيبة دا ابو شیبه د نیکه پلار دی د عثمان د پلار نوم محمد دی د محمد د پلار نوم ابراهیم دی او د ابراهیم د پلار نوم ابو شیبه دی عثمان ابن محمد ابن ابراهیم ابن ابي شيبه دا عثمان دا ډېر لوی محدث دی قال حدثنا جرير دا استاد جرير دی جرير ابن عبد الحميد دی یو جرير صحابي دی هغه جرير ابن عبد الله بجلی دی جرير ابن عبد الحميد د ټولو صحاح راوي دی منصور من معتمر کوفیم بار بار تیریږي ان ابي وائل ابو وائل خو یو ځل نه بار بار تیر شو مخکم تیر شو جماع شقیق ابن سلمہ کوفی دی زور پسې شا قال كان عبد الله بن مسعود مراد دی ما وی چې مطلق ذکر شو څه قرینه ني نو عبد الله بن مسعود به مرادي یذکر الناس في كل خميس خلق ته نصيحت کو په هر پنځ شنبه کې او تذکیر هم دي ته وی چې ترغیب او ترهیب جنت دوزخ باندې مشتمل وي خميس پنځ شنبه ورځ ته وی فقال له رجل يوصلي وتو يا ابا عبد الرحمن دا كنيه عبد الله بن مسعود دا لودت دا خوهم انك ذكرتنا كل يوم من روزانه ته نصيحتو کې یو کس مطالبه او کټولو نه دکړي کټولو کړي و بیا روزانه کولا یو کس وکړه نو قال ابن مسعود ورته سوی اما خبردار انه شانداد يمنعني من كي مال من ذلك التذكير ده هر ورځنا ذلك اشاره د مصدر د ذکرتنا ته د هر ورځ تذکیرنا اني فاعل يمنعو ده سمع من كي اذا بدغنم ان املكم چې تاسو استومانه کما استومانه نشي واني اتخولكم دستاسو خیال ساتم په نصيحت کما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها پد نصیحت مخافت پد ير سامت علينا سامت مجب مستومان تیارا نشي اسراشا باب من جعل لاهل العلم اياما معلومه مناسبت اهل العلم سره واضح دي کتاب العلم سره مخک سره مناسبت ته مخک دا تخول طریقه را تخی مخک باب کې وی چې خیال ساته شاګردانو سامعين دلته طریقه خي طریقه صدا شابسه چې مخصوص ورځ ولا مقرر کا چیرې که جمعې پر ورځ به تقریر کوم بعد بل ورځ نه کوم زیارت پر ورځ به راته کوم بل ورځ نه کوم بس دغه طریقه په دې علم کې دغه تخول طریقه ذکر کړله چې ایام ورته مخصوص کا او مولانا صاحب دا عام نصیحت که چېرته درس او تدریس وي ما درته وختي وي د علت د دې سره چې خلک ستومانه نشي نو که هغې په خپله وایي چې موږ ته روزانه درس کوه یا د یو مدرسې او قاطکار معلوم او په هغې طالب بیا هم راځي داخله کوي او قاطکار سره متفق شو که نه او استاد بیا هم قاطکار سره متفق دی نو دا ته مستثنا دی مولانا صاحب یو خبره درته کوم دا تعین د اوقاتو څه شی دی د امور انتظامیه دي په دې د بدعاتو اطلاق ورې نه کېږي البته که دا تعین ته مقصود شرعي ګرځې او باعث ته ثواب ګرځې بیا بدعت شو څه مې ووایي که دا تعین ته مقصود
شرعی ګرځي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مقصود شرعی ګرځي او باعث ته ثواب یې ګرځي بیا بدعت شو څه مطلب مونږ په هفته کې شپږ ورځې دلته درس کوو او د جمعې نه کوو دا مطلوب شرعي نه ګرځو دا نه وایو چې پیغمبر نه داسې حکم شوی داسې کوه یا صحابو داسې کړي مونږ یې ځکه کوو او دا مطلب هم نه دی چې په دې شپږ ورځو درسونو کې ثواب شته او د جمعې په ورځ په هغه کې ثواب نشته دا بدعت دی بغیر د اوقاتو نه خو هېڅ یو کار ته نشي کولی تعین نه بغیر کار کولی شي نشي کولی یا مثلا مونږ وایو سحر نه یوې بجې پورې به کوو او بعضې مدرسو کې ماسپښین نه ماسخوتنه پورې سیکنډ ټایم درسونه دي اوس دا چې څوک دې وخت کې کوي دا مطلب نه دی چې د پیغمبر نه دا طریقه ثابته ده یا صحابه ویلي دي یا حدیث موقوفه دی پکې یا دې کې ثواب دی یا ماسپښین کې ثواب دی نو دا بدعت نشو او که چرته په تعین د اوقات پیغمبر نه ثابت نه شریعت نه ته باعث د ثواب ګڼي بیا به بدعت شي بیا به څه لکه بدعت شي بیا به بدعت شي لکه دا مثال درکم په مړو کې څلوېښتمه کول مړی پسې څلوېښتمه کول خلک څلوېښتمه سره وجه نه کوي تعین د یوم وایه ته خو مخکې هم خیرات کولی شي وروسته هم کولی شي دا باعث څه ګڼي د ثواب ګڼي د دې دا مطلب دی چې شریعت نه دا ثابته ده او د څلوېښتمه کې اجر او ثواب دی او په نورو کې هغه نشته نو بدعت شو که ته وایې شب جمعه کومه او د شب جمعه کې د جمعې د شپې ثواب دی او شارع نه ثابت دی نو نشته بیا بدعت شو لیکن که دا وایي چې نه د جمعې په شپه باندې خلک وزګاري او مبارکه شپه د خلک به راغونډ شي پیغمبر نه دا طریقه نه ثابته نه موږ د ثواب په نیت کوو چې دې شپه کې ثواب شته بلکې نشته نو بیا بدعت نه دی یو نکته راته ویم د مړو د خیراتونو ورځو باندې موږ د تعین د بدعت حکم لګو او د خادو په هغې د بدعت حکم نه لګو دا ولې مونږ وایو څلوېښتي په څلوېښتمه چې څلوېښتي کې دا بدعت دی ولې ځکه دي دا ثواب ګڼي ویې لکه څلوېښتمه چې هلم ورپسې کومه جمعه ورپسې کوم شریعت کې جمعې مومې څلوېښتمې ملوېښتمې نه دي راغلې د تختې لوا لکه چې کله مړي وشي په تختې لمبۍ الوا به پخومه څه به پخومه الوا به پخومه درېمه به کوم مړي پسې دا ورځې تعین څه ګڼي ووایه ثواب د پاره کوي چې دې کې ثواب دی دې مقابله کې ثواب نشته دې کې ثواب دی دا د شریعت امر دی ولا شبهه پیدا کوي شبهه ولا پیدا کوي شرعي نو بدعت شو او که چرته واده کې تخصیص کوي د اتوار دروازې د خالی دروازې نو هغه د ثواب په نیت نه کوي نو بدعت نشو دا ثواب په نیت نه کوي نو بدعت نشو دوه ورځې ډوډۍ بعد خلک کوي دلته بدعت هلته بدعت نه مطلب پوهېږي نه هلته دوه ورځې ډوډۍ ورکوي درې ورځې ورکوي بدعت نه دی اسراف حکم به پې ولګي بدعت نشو ولې بدعت نشو آیا ځکه هغه ورځ او تعین د ثواب او د شرعي امر نه ګڼي اوس پې پېښ وی که نه ناشنا نکته مې راته وي که تعین د وقت شریعت نه ثابت یې خو ټیک شوه لکه د جمعې د خطبې تعین ثابت دی هیڅ خو شک نشته خو که د اوقاتو تعین د شریعت نه نی ثابت او ته وایې چې دا شرعي دی یا باعث د ثواب ګڼې څه به شي بدعت به شي او که باعث د ثواب یې نه ګڼې او هسې یو تعین نه بغیر خو کار نه کېږي بیا بدعت نه دی یوه شوه بل چې کله قوم د سره متفقي څه آمد نشو که نه او چې قوم د سره متفق نی او بیا به څه آمدي بیا معمولي کوه کم کوه نو دې نسکو یذکر الناس فی کل خمیس نو پیغمبر مبارک د پنجشنبې پر خو تقریر نو کړي او د کاو د نیت دا نو چې د پیغمبر نه د خمیس ثابت دی د نیت دا نو چې پنجشنبې پر ثواب د چهارشنبه کې نشته اسی ورځ معین کړي بدعت نشو نو حدیث نه ډېرې مسلې معلومې شوې یو قوم ته په هفته کې یو ځل نصیحت کول الا دویم دې څه معلومه شوه که یو کس مطالبه وکړي نو په دې به عمل مه کوه تر څو چې ټول قوم مطالبه نه کړي او بل ان امل لکم قوم بنستو مانا کې مخکې مې راته وویل او دا مخافت السآمة علینا